قرآن کریم کی اللہ تعالی عمدہ خبر کړی دا. څه فرمای الله په قرآن کې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان واتقوا الله. الله فرمای ان الله شدید العقاب. الله څه فرمای نیکی پکار کی یو بل سره تعاون کړئ، لاس یو بل لور کوي، د یو بل ملاتړ جوړږي. الله فرمای څوک چې نیکی کا اغم د ثواب مستحق دی، څوک چې ملاتړ جوړ شو اغم د ثواب مستحق دی. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. الله فرمای په بدی کار کې چې معاشره ور سره خرابږي، د معاشره حسن ور سره خرابږي. الله فرمای په دې کار کې د یو بل ملاتړ م جوړږي، یو بل معاون م جوړږي، بلکې یو بل لاس ونیسئ. دا کار غلط دی، دا مکوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یسروا ولا تعسروا. اسانتیا کړئ، خلکو ته څه جوړ کړئ په معاشره کې، په کور کلی وطن کې خلکو ته څه جوړ کړئ، اسانیه ورته پیدا کړئ، اسانتیا ورته پیدا کړئ. ولا تعسروا، خلق ته مشکل م پیدا کوي، خلق مشکلاتو کې ما چوي. نبی علیہ السلام فرمای مونږ او تاسو بالکل اپوزیټ یو. شرط چې یو کس د معاشري په اسانولو کې لګیا دی، اخته دی، هغه ته مشکلات جوړو یا په خپل باندې معاشري ته اساني جوړول، دا ډېره لري خبره ده. ځکه خوار یو، زار یو، ذلیل یو، پست یو، په ښکته باندې روان یو، تکلیفونو سره مخ یو، عذابونو سره مخ یو. چې څوک اسانی جوړو هغه ته مونږ رکاوټ جوړو، په خپل خو اسیم اسانی نه پیدا کوو. وبشروا ولا تنفروا. نبی علیہ السلام فرمای یو بل تخیخ خبرې کړئ، خیسته خیسته خبرې کړئ، یو بل لزیاری ورکوي. ولا تنفروا، معاشره کې نفرت مخوروي، مکړه شیطان یو بل ته فلان در پسې دا وي او فلان در پسې دا وي. رور برور سره څنګه ورانګي، او وراره به د تر سره څنګه ورانګي، او بچای به د پلار سره څنګه ورانېږي، او نوسای به د نیکه سره څنګه ورانېږي، او په کور کې به خاوند ښځې سره اختلاف څنګه پیدا کیږي. زما او ستا عقل فهم سوچ دا دی. خدای خاطر وکړئ، دا غلطه طریقه ده، دا صراط مستقیم نه دی، دا حضور مبارک تعلیمات نه دي.